السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی تاسو ټول به ښه روغ جوړ برابر به یې. په تېر شو روزو کې په ګجرات کې د مسکین زاده په نوم باندې یو جوان باندې ظلم او بربریت یو ریکارډ قایم شوی و. د هغه جوان تعلق د کالام اتروډ سره دی او د هغې په حوالې سره موږ په سوشل میډیا باندې ټرینډونه وچلول، په ټویټر باندې موږ ټرینډ وچلو. نو ډېر ملګري داسې تپوس کوي چې د دې واقع اصل حقایق څه دي. زه خپل هغه پښتانه ملګري، هغه مسافر ملګري چې کوم بهر دي یا په ملک کې دننه دي، هغه د دې معاملې نه خبر نه دي. اصل واقع څه ده، د دې پس منظر او پیش منظر څه دی، د هغې تفصیل زه بیانول غواړم چې پښتو ژبه کې زموږ د پښتانه ملګري د دې نه واقف شي او په دې ټرینډ او په دې مهم او په دې مظاهره او په دې کمپین کې موږ سره شرکت وکړي. دا مسکین زاده نومي یو جوان چې د اتروډ کالام سره د هغه تعلق دی، دی د اختر نه پس دی تللی دی د روزګار په سلسله کې ګجرات او هلته خپل خور د هلته هغه سره چې کوم دی د رهایش و. په دغه موقع باندې خپل دغه ګاونډیانې موبایل هغه له ورکړو، خرید فروخت د دوی وشو، په هغې کې څه پیسې شیسې پاتې وې. نو د هغو ته د پیسو ویل کول چې پیسې ماله راکړئ. په دغه موقع باندې دی په دغه ورځ باندې دغه پیسو د حصول لپاره تللی دی چې ماله د پیسې راکړی شي. نو هلته هغوی پیسې دله ورکړي نه دي. ظاهره خبره ده چې زما تا باندې قرض دی، زه نه قرض غواړم او چې ته ماله قرض نه راکړې نو خامخا تیزي به راځي، گفت و شنید به کېږي، په هغې کې به ناچاقي راځي. نو د دوی دغه معمولي موبایل یو څو پیسو دپاره د دوی یو بل کې تکرار شوی دی. په دغه تکرار په موقع باندې هغه کسانو کلی و، هغو دې کور ته دنده کړی دی او هغه موقع باندې دی وهلی دی، د باندې جبر شوی، د باندې تشدد شوی، د سره زیاتې شوی دی او یو داسې قسمه طریقې سره د مرګ واقع شوی دی چې هغې باندې هر مور جړلی دی، هر خور اوښکې ویولی دي او هر انسان چې زړه لري هغه درد ته پې ټیس او نقصان او تکلیف او درد او کرب رسېدلی دی. نو دا د درد او د کرب یو داستان دی. عزتمندو، دا جوان دا تړلی شوی دی، د ده نه کپړې ویستلی شوي دي او دا په تارونو باندې، دا په لرګو باندې، دا په پایپ باندې والی شوی دی. د ده ملا وینې کړې شوي ده، د ده ډېر ځایونه غوڅ کړې شوي دي، په چاړه باندې د باندې ګزارونه شوي دي، تر دې چې دی په هغه ډېر زخمي حالت کې چې په هغه موقع باندې دی خپل مور ته آواز کوي. زموږ په ژبه کې د ده ګاوري زبان بده ویل، په هغه ژبه کې د خپل مور ته آه و بکا او چیخ و پکار کوي، خپل درد د کیفیت بیانولو کوشش کوي. او کله چې یو انسان باندې غم راشي نو په هغه موقع باندې که خیال کړي نو موږ خپل مور ته آواز کوو، ځکه چې مور د انسان زړه ته ډېر زیاته نږدې وي. نو په هغه آواز چې انسان واوري، د هغه زړه چې کوم دی نو هغه زړه ته درد او کرب رسي. په دغه موقع باندې د اوبه غوښتي دي چې ماله اوبه راکوي او ډېر په کنځلو په بدو ردو نه پس هغه له اوبه ورکړې شوي دي. قصه مختصر، د سره ظلم شوی، جبر شوی، 4-5 کسانو باندې دی راټینګ کړی شوی دی او دی جوبل کړی دی او بیا یې دغه کور نه ویستی پرېښی دی. په دغه زخمي حالت کې دا جوان چې کله غزارېږه کله پاسه په لاره کې د ځان هسپتال ته رسولی دی. چې هسپتال ته رسېدلی دی، د هسپتال عملې دا زیاتي کړې ده چې دا انسان دومره په درد او کرب کې دی، دومره نقصان یې شوی دی، دومره بلډینګ دې کېږي، دومره وینه ترې بهیږي او ډېر لږ لمحات دي چې دی به وفات شي. هغو دوی هر څه ته کتلی دي، د هغې باوجود هغو د علاج نه دی کړی. په دې خبره باندې چې ته اول رپورټ وکړه بیا راشه موږ ستا علاج کوو. نو زه وایم چې دا انسانانو که دا ځناورو، دا دومره سنګدل ډاکټران چې دوی دغه انسان چې مري په دې موقع باندې هم دوی له دونه علاج خو پکار و چې پولیس تاڼې ته خو دې کم از کم رسېدلی وی. هغو دغه شان ویستی دی او دا د مظلوم دی په دغه لاره باندې راوتی، تاڼې ته را رسېدلی چې تاڼې ته را رسېدلی دغلته د ساه ورکړی. نو د دې په هکله باندې کوهستان، زموږ د کالام، د اتروډ، د ګبرال، د بحرین تمام غجور مسلمانان، جوانان، ځوانان هغه راپاڅېدلي دي، احتجاج کوي چې دا زموږ د قوم مسله، دا زموږ د عزت مسله، دا د انسانیت مسله ده. دا یو انسان و، انسان سره ظلم شوی دی. موږ دا خبره کوو چې د انسانیت زیات ظلم او زیاتی شوی. د دې وجه باندې موږ سټرایک هم کوو، موږ په عملي شکل کې په روډونو باندې راوتي یو، موږ په سوشل میډیا باندې ټرینډ چلوو، موږ هر قسمه څومره سټرګل، جدوجهد، کوشش چې زموږ نه کېږي موږ هغه کوو، لګیا یو.
نو زاسونه مسلمانانو نه چې زما دا ویډیو ګوري زما تاسو ټول نه درخواست ده چې دا یو غمګینه واقعه ده درد او د کرب یو داستان دی یو خاندان سره یو انسان سره ډیر زیاتې شوی د انسانیت تذلیل شوی دی تاسو ټول زما درخواست ده چې تاسو ټول په دې مهم کې زموږ سره شرکت وکړئ تر هغه وخت پورې تر کوم وخت پورې چې د مسکین زاده قاتلانو ته سخترین سزا نه ورکړي کېږي تر هغه وخت پورې تاسو موږ سره په دې مهم کې اوسېږئ په دې موقع باندې د دې خبرې وضاحت هم کوم چې 4 کسان چې کوم هغه په دې جرم کې ملوث وو هغه 4 کسان گرفتاری شوي ده هغه په دې وخت کې تاڼه کړي ده دومره رپورټ موږ ته معلومات شته خو ملزمان با اثر دي باروب دي مقامی پولیس په هغې کې ملوث دي موږ دا درخواست کوو د حکومت نه چې مقامی پولیس دې هم په دې تفتیش کې په دې تفتیش او په دې هغه دې هم شامل کړي او دې سره چې کوم دی د هسپتال چې کوم عمله ده هغه دې هم په دې انویسټیګیشن کې هغه شامل کړي دغه چې دا دواړه ملوث دي او د دواړه قصوروار دي د دې جوان د دې ټول غوندې ګلاب په مرګ کې دا ټول شریک دي نو لهذا دا درخواست موږ کوو او دې سره تاسو ټول موږ سره ودرېږئ امید لرم چې تاسو موږ سره په دې مهم کې تر اخره پورې ولاړئ شاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ السلام علیکم ورحمۃ